موږ وایو بایومټري یا بایومیث یا بایوسټیټسټیک. درې نومونه ته استعمالولی شي. ایزي نیم چې کوم دی بایومیث دی، بایومیتھمیټکس یا بایومټري. اوس د بایو د میث په منځ کې لینکیج شته. تاسو ته به لږه لږه آیډیا اوس میلو شوي چې موږ ډبل نیم اخلو، دا د دوو پیډ په منځ کې لینکیج یادوي. دا به موږ داسې نه پیپر کې کوېسچن راشي زیاته سټوډنټان وایي چې بایوفزیکس از د برانچ آف بایولوجي. نو دا برانچ آف بایولوجي نه دی، دا د دوو پیډ په منځ کې لینکیج دی. فار ایگزامپل موږ وایو دا موږ سره یو پیډ دی. بعضې سټوډنټ موږ سره اکثر سکول کې وي، هغوی نه موږ ټیسټ اخلو، نو هغوی لیکي چې بایوفزیکس او بایومیث از د برانچ آف بایولوجي. دلته دوی ته کنفیوژن وي. نه، موږ وایو دا موږ سره یو ټري ده، دا موږ سره بله ټري ده. د دې ټري نه چې کوم دا برانچونه اوتې دي دا د دې ټري برانچز دي. نو موږ وایو چې بایو شو، دا د بایو برانچز شو. دې نه مخکې کلاس کې موږ برانچز وکړل چې اناټمي، مارفالوجي، هسټالوجي یا زوالوجي، دا برانچز دي د بایو. نو دا برانچونه هم د دې پیډ نه اوتې دي. که زه دلته اوس فار ایگزامپل کې کیمسټري واخلم، دا ما سره کیمسټري شوه. د کیمسټري برانچونه تاسو ته الریډي پته شته. موږ وایو انالیټیکل کیمسټري یا انډسټریل کیمسټري یا ارګینیک کیمسټري یا ان ارګینیک کیمسټري، انوایرمنټل کیمسټري. دا د دې نه برانچونه اوتې دي. اوس د کیمسټري او د بایو په منځ کې تعلق، اوس موږ د بایو د کیمسټري دا ځان ته پیډ دی او دا ځان ته پیډ دی. نو د دواړو په منځ کې چې کوم دا ریلیشنشپ جوړیږي، دا چې کوم لینکیج جوړیږي، دې لینکیج ته موږ څه وایو؟ لینکیج اف بایولوجي وذ ادر پیډز. دا دوه پیډز خپل کې ملاوي، پیډ 1 اینڈ پیډ 2. او دې نه بیا موږ ته څه ملاویږي؟ ډفرنٹ کاینډز اف اپلیکیشن ملاویږي. دې نه موږ ته ډېرې غټې فایدې ملاویږي. نو هغې کې الریډي موږ یو څو لینکیج ډسکس کړی. اوس پکې موږ څه کوو؟ بایومټري کوو. نو دې وجې نه مې ته دا سکیچ جوړ کړ. بعضې سټوډنټان چې څومره کوېسچن یې لیکي، نو هغوی دا پیډونه چې کوم دي دا لینکیج سره نه کنسیډر کوي. د هغوی دا د بایو برانچونه دي، لکه بایو کیمسټري شو، بایو اکنامکس شو. نو دا چونکې برانچونه نه دي، دا لینکیج دي. نو دې باندې آیډیا کلیر شوه، ځان سره نوټ کوئ. اوس موږ واپس خپل ټاپک ته بیا راځو. موږ وایو چې بایومیث یا بایوسټیټسټیک یا بایومټري. نو الریډي موږ ته پته چې په میث کې موږ څه وایو؟ میث کې موږ ډیوایډ وایو، میث کې موږ ملټیپلای وایو، په میث کې موږ چې کوم دی پلس وایو، ماینس وایو، موږ پکې پرسنټیج وایو. دا د میث دغه بیسکس دي. په دې بیسک باندې موږ خپل بایولوجي به څنګه رن کوو. بل موږ وایو چې دې کې فار ایگزامپل موږ بریکټ یوز کوو، سمال بریکټ، لارج بریکټ. نو چې کوم دی موږ دا څنګه یوز کوو؟ یا موږ وایو چې موږ سره موډ دی، څه شي؟ موډ. بل موږ وایو چې مین دی، ایکسټریم دی. اوس دا چې کوم دی موږ په څه کې استعمالو؟ په بایو کې هم موږ استعمالولی شو. فار ایگزامپل موږ وایو چې کرونا نن سبا یو عام بیماری راغلی ده، وایرس دی، کرونا وایرس چې کوم دی ټول ملک ته سفر شوی. نو موږ د دې اگزامپل ځکه اوس په بایومټري کې ورکوو. موږ وایو که چې ته په 2019 کې پاکستان کې ډیت راغی فار ایگزامپل 6000 په 2019 کې، او د دې بیمارۍ روکتام ونه شو، موږ د دې لپاره SOPs فالو نه کړل، د دې لپاره موږ ویکسین جوړ نه کړل، نو موږ ته به فیوچر نالج څنګه میلاویږي؟ په فیوچر کې موږ ته څه نقصان رسوي؟ نو موږ وایو چې په 2020 کې دا څومره ډیت په راځي؟ 12000. ځکه دغه 2 ټایم بشي. اوس دلته په 2000 په 1 ایئر کې ډیت ریټ کوم دی 6000 راغی. اوس په 2020 کې افټر 1 ایئر 12000 پر راځي. که موږ روکتام وکړو هغې کې موږ کمې راولو، نو خامخا دا ډیت چې کوم دی د دې دا ریټ به کمیږي. ځکه چې موږ د هغې لپاره پریکاشنز یوز کوو. نو دا ډیت ریټ موږ وایو چې څنګه موږ کمو؟ د هغې لپاره موږ څه رولز فالو کوو، د هغې دپاره موږ ټریټمنټ کوو، د هغې ویکسین به موږ وباسو، د هغې لپاره موږ SOPs فالو کوو. دا ډېر اوس فار ایگزامپل موږ سره 2021 روان دی، 2021. نو موږ وایو که چېرته موږ سره پر ایئر ډیت 6000 کېږي او دا موږ سره زیاتېږي، نو موږ له به فار ایگزامپل موږ د افټر 5 ایئر به څومره ډیت راځي؟ نو 5 له موږ ملټیپلای ورکړو په 6000 کې به ورکړو. نو موږ چې دا موږ سره 30000 شي. څومره به شي؟ 30000. اوس دا ډیټا چې کوم دا خو پکې موږ میث استعمال کړو، په بایو کې مې استعمال کړو. نو دا چې کوم دی څه شي ده؟ بایومټري شوه. داسې دي کې نور فار ایگزامپل موږ وایو چې موږ سره بل ایگزامپل پکې موږ اخلو چې ملیریا ډیزیز دی، ملیریا فار ایگزامپل ملیریا ایگزامپل پکې موږ اخلو. موږ وایو موږ سره 500 کسان دي په یو خاص علاقه کې، یو ویلیج دی، یو محله د هغې کې 500 کسان دي. هغې نه هره ورځ چې کوم دی موږ وایو 100 کسان مړه کېږي. موږ وایو چې دې نه هره ورځ کوم دی 6 ډیت اکر کېږي، 6 کسان ته مړه کېږي. نو موږ وایو چې دا 6 کسان به
اوس څومره ورځو کې چې کوم دي دا 500 کسان به ټوټل څومره ورځو کې مړه کېږي نو دا موږ څه کوو دې لپاره موږ میتھس یوز کوو څه به یوز کوو میتھس به یوز کوو نو موږ وایو 500 به موږ واخلو او په 6 باندې به څه کوو ډیوایډ به کوو اوس فار ایگزامپل موږ وایو 6 8 ځار 48 څه ته راغی 2 ته راغی 0 ورته راکو شو نو موږ وایو 3 6 ځار 18 6 3 ځار 18 شو 2 ته راغی نو تقریبا موږ وایو دا 500 کسان چې کوم دي دا پر 83 ډیز کې ټول ختم شي که چېرته د ملیریا بیماري موږ ختمه نه کړه نو موږ سره د سنګل ډے ډیټا راغله 6 ډیت نو د یو موږ څومره ورځو ډیټا راوویسته 83 دن کې موږ که د بیمارۍ موږ علاج ونه کړو دا 500 کسان موږ ختموي نو موږ وایو چې د میتھس په ذریعه موږ ډیټا استعمالولی شو موږ د هغې په ذریعه باندې فیوچر څه کوو نالج ګین کولی شو موږ ته ایډوانس سټډي راکوي د میتھس په فارموله سره د میتھس په رولز باندې دغسې موږ سره یو بل برانچ دی هغې ته موږ وایو بایو اکنامکس څه ورته وایو بایو اکنامکس بایو اکنامکس د نوم ظاهره ده بایو اکنامکس اوس بایو چې کومه ده څه شی ده بایو ده بیالوجي and economics mean د یو معیشت موږ وایو دې کې به موږ معیشت په موږ څنګه زیاتوو فار ایگزامپل موږ سره کنټریز دي څه شي دي کنټریز دي اوس یو ایس اے چې کومه د دې باندې لیکم یو ایس اے دلته زه اخلم چاینا او دلته سره زه اخلم څه شي پاکستان اوس د بایو په ذریعه باندې د خپل ملک څه معیشت بڑھاول اکانومي زیاتول په خپل ملک کې پیسې زیاتول په خپل ملک کې خپل ملک ترقی ورکول خو د څه په ذریعه باندې د بیالوجي په ذریعه باندې فار ایگزامپل موږ اگزامپل اخلو چې د سره ټوټل پیسې دي یو ایس اے سره موږ وایو د سره ټوټل پیسې دي 10 लाख روپے څومره 10 लाख یا موږ وایو چاینا ده نو چاینا سره ټوټل چې کوم دي 7 लाख روپے دي موږ وایو پاکستان دي د سره ټوټل 100 روپے دي 5 लाख روپے دي دلته دې ټیم کې دا په فرست پوزیشن شو دا په سیکنډ شو او دا په څه شو په تھرډ شو دې کې یو سټوډنټ دی هغه سټوډنټ څه ویلې ده بیالوجي ویلې ده هغه سټوډنټ څه ویلې ده بیالوجي هغه یو ټیکنیک زده کړی دی فار ایگزامپل هغه ما زده کړی دی څه شي پولټري څه شي پولټري هغه وایي ځان ته مطلب فارم وباسم د هغې سټډي هغه کړې ده او چرګې به پکې واچي 10,000 20,000 روپۍ چا نه واغېښتې هغه د ساتلې د هغې د بیمارۍ طریقه ډیزیز کنټرول هغې دپاره فوډ سورس د هغه چرګو دپاره د شلټر سورس هغه چرګو دپاره چې کوم د خوراک بندوبست کول نو دا ټول څیزونه د سټوډنټ ښه پراپر نالج ګین کړی دی په بیالوجي کې پولټري ده زده کړې ده چې په پولټري کې به زه پیسه څنګه ګټم د سره اوس پوره نالج دی پوره منیجمنټ باندې دی پوهېږي چې زه به څنګه دا ټول سیسټم رن کوم او زه به مطلب پروفیټ په څنګه کوم پروفیټ په څنګه کوم مطلب ما څومره کاسټ کړی دی ما یو څیز په څومره باندې واغېښته اوس په خرڅوم په څومره باندې یا به دا ما له فیوچر کې ګټه څنګه راکوي فار ایگزامپل د سټوډنټ د ټول پروسس نه دا سټوډنټ پاس شو او دې سټوډنټ تقریبا موږ وایو چې د وګټلې په یو کال کې تقریبا د 50,000 روپۍ وګټلې فار ایگزامپل موږ سپوزیشن اخلو 100 روپۍ وګټلې 50,000 روپۍ په څومره ټایم کې ان 1 ایئر په یو کال کې دې سټوډنټ د پولټري نه ګین کړي 50,000 روپیز کوم چې د 20,000 روپیز کاسټ کړی وي هغه 20,000 په موږ دی نه څه کو ماینس به کو 20,000 تمږه ماینس کو نو د سټوډنټ ته پروفیټ څومره پاتې شو 30,000 دا 30,000 روپیز به دا ځان سره سیو کړي په بینک کې به واچوي نو هغه پیسې چې کوم دی چېرته راړي په دې پاکستان کې یوز شوې د پاکستان دا ګراف چې کوم دی دا به لږ غوندې چینج شي لږ بره به لاړ شي نو مطلب دا شو چې اول پاکستان سره ټوټل 100 روپۍ 5 लाख روپۍ وي اوس سره 5,30,000 روپۍ شو 30,000 روپۍ د چا راغلي د هغه سټوډنټ راغلي همدا سټوډنټ په دا پیسې په د خپل ملک کې انویسټ کوي او دغه 30,000 روپۍ فردر بیا راواخلي دا فارم به پې نور غټ کړي چې کوم چرګو والا پولټري فارمز د ځان دپاره ایستی دی دا به لږ نور ایکسټینډ کړي لږ نور به زیات کړي را روان کال به دې تقریبا 1 लाख یا څه د پاسه 1 लाख روپۍ ګټي د پاکستان دا ګراف په داسې نور هم مخکې روان شي تاسو خپل سوچ کې دا خو جنرال موږ یو عام اگزامپل ورکړ کله چې دا ټول سټوډنټس د دا ټول خلکو کې اویرنس راشي ایجوکیشن ګین کې بایو په صحیح طریقې سره وي نو دوی چې کوم دی په فیوچر کې د دې نه ښه غټه پیسه ګټلی شي خپل ملک له پیسه ورکول شي ترقي پې ورکولی شي همداسې دا نورو ملکونو والم لګیا دي دوی هم خپل ګراف های بوځي دوی هم خپل ګراف های کوي دوی هم مخکې ترقي کوي نو د ټولو ملکونو په منځ کې یو کمپټیشن دی
اوس د بایو اکنامکس خپل معیشت زیاتو خو د څه په ذریعه باندې د بایو په ذریعه فار ایگزامپل یو کس دی اپیکلچر نو اپیکلچر موږ څه ته وایو اپیکلچر موږ وایو د بعضې کسان شهد کې مکي ساتي هغې چې کوم دی شهد هرڅوي هني ته هرڅوي څه ته هرڅوي هني نو موږ وایو هني بي کلچرینګ ته موږ وایو اپیکلچر نو هغې چې کوم شهد دی هغه خرڅوي په مختلفو ملکونو په علاقو کې دې سره د ملک اکانومي چې کوم دی بړاویږي یا فار ایگزامپل موږ اګریکلچر ته وګورو فصلونو ته وګورو غنم جوار دا سیزونه موږ څه کوو دا موږ کرو او دې نه چې کوم دی زموږ د ملک معیشت دې سره څه کېږي بړاویږي یا تاسو فیشریز وګورئ فیشریز یو لارج څه شی دی موږ سره یو فیلډ دی په دې کې موږ ښه پراپر ایجوکیشن حاصلولی شو په دې باندې خپل ملک له څه ورکولی شو ترقي ورکولی شو دغسې موږ سره کیریرز یعنې بایولوجي کې بیا د اګریکلچر شو فارسټري شوه یا فیشري شوه دا به انشاءالله موږ لیکچر نمبر 5 کې ریکارډ کوو نو دې سره زموږ څه ختم شو لینکیج اف بایولوجي او انشاءالله نیکسټ کلاس په موږ په کیریئر ان بایولوجي باندې کوو ځان خیال ساتئ ډېره مننه تھینک یو سو مچ